بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون صدق الله العظيم. محترمو د منځ متعلق یو خبره عرض کوم ستاسو وړاندې چې اکثر ملګري وایي چې د زنانو او د مرد او د عورت یعنی سړي او د ښځې منځ کې څه فرق دی. اکثر کسان دغه وایي چې فرق شته، څوک وایي نشته دی. نو که موږ تاسو حدیثونه د رسول الله صلی الله علیه وسلم وګورو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث کې فرمای صلوا کما رأیتمونی اصلي. نبی علیہ السلام وی داسې مونږ کوي لکه ما چې کړی دی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې نه دی ویل چې تاسو داسې مونږ کوي لکه ما چې کړی. داسې نه دی ویل نبی علیہ السلام چې د سړو دپاره چې داسې مونږ کوي لکه ما چې کړی. د سړو ته نه دی ویل، دا عام دی لفظ، دا لفظ عام دی، دا زنانو ته شامل دی، سړو ته شامل دی. نو صلوا کما رأیتمونی اصلي مطلب دا شو چې داسې مونږ کوي زنانو او مردانو، سړو او ښځو چې ما کړی. بس دا کې نشته. بعضې کسان وایي چېرې زنانه به رکوع لږ اوچته کوي او سیده به غونډه کوي، خپې به یو سیټ ډله. اگر که دا بعضې حدیثونه کې شته هغه ضعیف دي، نو صحیح خبر دغه ده چې د سړو او د زنانو منځ کې دومره فرق نشته دی. یو شان منځونه دي او یو شان چې کوم دی تکبیر تحریمه دی. بعضې ملګري دا وایي چې زنانو په سینه باندې لاس کېږي، ټیک ده. نور په زنانو او د مردانو منځ کې هېڅ فرق نشته دی. دا یو اهم مسله تاسو سره مې شریک کړله. خپله مور ملګرو سره هم شریک کړئ. الله رب العزت بې د عمل توفیق نصیب